کله کله مونږه د دوو خاندانونو یا د دوو خلکو په منځ کې صلح کوو، نو کله کله دا صلح طریقه د قرآن او د حدیث مطابق ونشي، نو د ثواب په ځای باندې سړي ته ګناه میلاو شي. نو هغه دا خیال کړو چې په دې صلح ګناه میلاویږي، نو اړو کول پکار نه دي. نو هغه په خبره باندې صحیح پوه شوی نه و. ما دا عرض کړی و اور په دې کې هیڅ شک نشته چې د دوو کسانو په منځ کې صلح راوستل د دې ډېر لوی ثواب دی، اجر دی. د دوو خاندانونو په منځ کې صلح کول دا ډېر لوی اجر دی. او د دوو کسانو په منځ کې په څه معامله کې اختلاف راغلی او د هغوی په منځ کې صلح کول دا ډېر لوی اجر دی، په دې کې هیڅ شک نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صلح دپاره د مسجد نبوي مونځ پرېښی دی. ټوله زندګي کې د نبي علیه الصلاة والسلام نه چېرته د مسجد نبوي مونځ نه دی قضا شوی، نه یې دی پرېښی د جمع مونځ علاوه د سفر نه او د سختې بیمارۍ نه. نور د صلح دپاره نبی علیه الصلاة والسلام یو مقام ته تللی و، د دوو قبیلې صلح وه. د مسجد نبوي مونځ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وشو، ځان له یې جمع وکړه په کور کې. نو د صلح ډېر لوی فضیلت دی. ما عرض دا کړی و چې کله صلح کولی نو په انصاف سره حقدار ته حق ورکول دا د جرګې کار دی. چې څوک جرګه کوي، څوک د دوو کسانو په منځ کې صلح کوي، څوک د دوو کسانو په منځ کې روغ راولي، نو د دې مطلب دا دی چې څوک اجر ګټي او ثواب ګټي، نو هغه به د ظالم نه د مظلوم حق اخلي، هله به درته ثواب میلاویږي. په دې به ثواب نه میلاویږي چې دی ورته مظلوم ښه راواچوي. ثواب به هله میلاویږي چې کله د ظالم نه د مظلوم حق واخلي او د مظلوم طرفداري وکړي، د ظالم طرفداري ونه کړي. او یا څه فیصله کوي نو په هغه کې د چا عالم سرپرستی پکار ده، تپوس پکار دی چې یاره مولوي صاحب نو داسې فیصله د دې دواړو ډلو په منځ کې کوم، د شریعت مطابق دا ټیک ده، نو چې د قرآن او د حدیث مطابق وي نو موږ خو د ثواب دپاره کار کوو که نه، چې اجر راته میلاو شي، نو چې هغه په صحیح طریقه باندې وشي نو موږ ته به ثواب میلاو شي. په ځای د دې چې موږ یو طرفداري وکړو د ثواب په دې باندې موږ ته ګناه میلاو شي، نو چې ګناه میلاویږي نو د داسې صلح نظام ساتل پکار دي، یعنی د قرآن او د حدیث مطابق په طریقه ځان پوه کول پکار دي. لکه مثال لنډ مثال جو در کوم، یو سړی دی هغه قتل وکړو، قتل بل سړی قتل کو، نو قتل څومره ډېر لوی ظلم دی، او قاتل ظلم کړی دا ظالم دی، او کم چې قتل شوی دی هغه مظلوم دی. نو بعض اوقات کې زمونږ جرګې صلح کوي، نو مونږ مظلوم ته وایو زه خیر دی مړه پوه نه شو، د یو سړي یعنی زندګي تباه کړه، د هغه خاندان یې تباه کړو، د هغه زنانه یې کونډه کړه، د هغه بچي یتیمانان کړه، او مونږ جرګه وایو خیر دی مړه بس پوه نه شو، بس پوه نه شي انسان پوه نه شي، خیر دی ته معاف کا. داسې ظالم له سزا ورکول پکار دي. قرآن کې الله فرمایي وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. په قصاص کې ستاسو دپاره الله زندګي اچولی چې دې ظالم له سزا ورکړي شي، دی به بیا دا کار نه کوي، دا به د نورو دپاره نمونه شي، دا به د نورو دپاره نمونه شي. او د ظالم په باره کې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي وَلَا تَأْخُذْكُمْ رَأْفَةً فِي دِينِ اللَّهِ. د الله په معامله کې په چا زړه مه سوځئ چې چا ظلم کړی، نو د ظالم په ظلم باندې زړه مه سېځئ چې هلکه خیر دی مړه معاف یې که دا ولې معاف کا، دله سزا ورکه، دغه ظالم له د ظلم سزا ورکه، او د دغې مظلوم د ظلم تدارک وکړه، نو دغې ته ښه فیصله وایي او دغې باندې به الله اجر او ثواب ورکوي. داسې به نه کېږي چې یو ظالم دی ته وایي خیر دی، سبا به بیا دغه کار کوي. او دا یو خبره یاد ساتئ چې چېرته هم د ظالم په ظلم باندې مه خوشحالېږئ، چېرته هم د ظالم په ظلم مه خوشحالېږئ. د ظالم په ظلم خوشحالېدل دا د ظلم مرسته ده، د ظالم د ظلم طرفداري کول دا د ظالم سره په ظلم کې شرکت دی، او د ظالم په ظلم خوشحالېدل دا د هغه د ظلم کې حصه ځان له جوړول دي. په هر څه کې مظلوم تا دشمن ولی نه، خو چې په هغه باندې ظلم وشو نو د هر یو ظلم په هغه باندې که نور څه نه شي خفه شه پیدا،
د مظلوم په ظلم مه خوشحالېږه، مظلومیت مه خوشحالېږه چې ښه د دې پې ظلم وکړو ده به دا چل کوو نه. د مظلوم په ظلم خفه شه، په هغه باندې ظلم شوی دی خفه شه پې. او د ظالم په ظلم باندې چرته مه خوشحالېږه او چرته هم د هغه طرفداري مه کوه. که د ظالم ظلم ته ښه وي نو په دې ظلم کې ورسره تو شریک یې، او د ظالم د ظلم مرسته کې نو په دغه ظلم کې برابر شریک یې. څومره ګناه چې د هغه کېږي هومره ګناه به ستا کېږي. نو د ظالم په ظلم چرته مه خوشحالېږئ او مه د ظالم د ظلم طرفداري کوئ او مه د ظالم مرسته کوئ. نو ما دا عرض کړی چې کله هم د دوو ډلو یا د دوو کسانو په منځ کې صلح کولی نو په هغه صلح کې حقدار ته حق ورکول دا انصاف دی. که فرض که ظالم ته مظلوم را اچي چې زه خیر دی او زه خیر دی او زه خیر دی، د هغه نقصان شوی او تو ته وی خیر دی، په هغه یې زیاتې کړی او تو ته وی خیر دی، نو دا خو فیصله نه، دا خو مظلوم ظالم ته ښه راچول او دا ظالم به سبا په بل ظلم کوي. په دې ظلم وکړو سزا ورته میلاو نه شوه په بل به کوي، په بل باندې ظلم وکړو سزا ورته میلاو نه شوه په بل باندې به ظلم کوي. نو د ظالم د ظلم نه ځان بچ کول پکار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما، د خپل مسلمان رور مدد وکړه که ظالم او که مظلومي. صحابه کرام عرض وکړه الله رسوله د دې مظلوم په مدد خو پوهېږو خو د دې ظالم مدد په څنګه کوو؟ دا ظالم د ظلم نه منع که دا د هغه مدد دی که دا ظالم د ظلم نه منع کول دا د هغه مدد دی چې نور ظلم نه کوي، نور به تباه شي برباد به شي. زما عزتمندو ما دغه عرض کړی او مسله هم دغه ده چې انصاف په هر معامله کې پکار دی. نن مونږ د معاشرت په باره کې عرض کوو. معاشرت وایي رحم سهن ته انسان چې الله تبارک وتعالی پیدا کړی نو د ده په هر وخت کې د چا سره رحم سهن خامخا